relative atomic mass. Relative atomic mass definition day: the mass of an atom of an element compared with the 1/12 mass of one carbon-12 atom is called relative atomic mass. Relative atomic mass دی تیئی کلم یو element فلا یو atom چې سره کمپیر کو د کاربن 12 ولسمې حصے سره کمپیر کو نو دغه څه شي relative atomic mass وتهلی شي. نو دی ډیفینیشن باندې پیدلو نمخ کې دی ایکسپلین کولو نمخ کې زه تاسو ته یو مثال درکوم. که تاسو ته کله ذرات وي یو کیلو مڼو ذرات شو د سیب ذرات شو نو ته یو شاپکیپر ته ورشي هغه ته سې سموته چې وکړه یو کیلو مڼې راکړه نو دا ایپلز به هغه ته څنګه طریقې سره درکوي ډایرکټ ته یو کیلو ایپلز نشي درکولی نو هغه به چې کوي د ایپلز به یو سټینډرډ سره کمپیریزن کوي چې به کوي یو سټینډرډ به هغه سره یخی وي هغه سره به د ایپل کمپیریزن کوي نو د تلې یو سایډ به چې وکړي هغه باټ په کېږدي کیلوګرام والا ټیک شو او د بل سایډ به چې کوي هغه ایپلز به بلې پرلې کې کېږدي نو کله څه دا تله بیلنس شي دا هغه څه کله بیلنس شي مطلب لیول ته راشي نو دی ماس ته به مو څه یو 1 kg ماس وتی ویلې څه دا مو 1 کیلوګرام سره کمپیر کو دا ماس مو چې کو د سټینډرډ سره یعنی 1 کیلوګرام سره مو کمپیر کو نو دغه ماس ته وسیلی شي ریلیټیو ماس نه وتی دا کوم د مڼو والا د سیب والا کوم ماس شو د خصوصي ریلیټیو ویلو تی چې دا مو سټینډرډ سره کمپیر کو یعنی ماس دوپاره کوم سټینډرډ دی هغه چې دی کیلوګرام دی یا وو دا شیلی شو څه یونټ اپ ماس دی کیلوګرام چې دی د ماس والا یونټ دی. نو اوس بالکل انداز شئ موږ کله د یو ایټم والا ماس معلومو د ایټم والا ماس نو هغه دپاره مو ګرام یا کیلوګرام نشو راخستی یا دا شی په تلې کې مو امپاسبل دی چې هغه مو ماس معلوم کو او بل دا امپریکټیکل هم د پریکټیکلی مو دا نشو کولی نو دی واجی کوم کیمسټ دی هغوی د څوره اټمونه دي هغوی ماس ریلیټیو اټامیک ماسز معلوم کړي دي مطلب دا څه د ایټم ماس معلومولو لپاره هغوی چې اخیستی دی یو سټینډرډ ایټم اخیستی دی چې اخیستی دی یو سټینډرډ ایټم اخیستی دی هغه ته سی ای کاربن 12 ہوتی سو ہوتی کاربن 12 ہوتی کاربن 12 ویلی ہوتی چې دی ماس 12 دی د کاربن کوم ایزوټوپ راخسته شوی دی ایز ا سټینډرډ ایټم یا کوم اټامیک ماس دی هغه څو دی 12 دی اصل کې د کاربن څو ایزوټوپس دي 3 ایزوټوپس دي یو دی کاربن 12 بل دی کاربن 13 بل دی کاربن 14 نو دا کوم کاربن 12 دی د په دې راخسته دی سو دا چې دی کوم ابنډنس ته ډیر زیات دی د نورو په نسبت باندې نو دا کاربن 12 مو چې پر رخلو ایز ا سټینډرډ ایټم رخلو نو نور اټمونه به مو چې کو دی کاربن 12 ولا سمې سي سره کمپیر کوو او دی هغه اټمونه والا میس ربوسو سپوز دا کاربن 12 کوم دی سره صورت دی کاربن 12 کې 12 یونټس دي صورت دی 12 یونټس دي کاربن 12 کې سپوز دا کاربن مو چې وکړو 12 ایکول پارټس کې مو ډیوایډ کو 12 ایکول پارټس کې مو ډیوایډ کو اوس دی کوم 1/12 پارټ دی صحیح دی دا غا دولسمه حصہ تسیئی 1/12 سو تیلی شي 1/12 پارټ دولسمه حصہ دغه مو سیو ا ام یو تیلی شي دولسمه سي تسیئی ا ام یو دی سره مو ټولو اټمونو ماسز compare go. According to definition to Swogsui, the mass of an atom of an element compared with 1/12 mass of carbon 12. Carbon 12 से कल तो 12 equal parts की divide की दिया द्वलसम हिस्सा रोखली चे रोखली द्वलसम हिस्सा नो अक्सर मू दी आर यू atom mass चे को compare को और दिया atom वाला mass मालूम हो नो दी द्वलसम इसी तस्वीर शी AMU थी ठीक शो atomic mass unit होते हैं लिशी AMU نو اوس مو دی ایم یو سره نور اټول شي کو میسز څنګه طریقې سره کمپیر کو سپوز و سندا ایم یو راخلا تلی و سایډ کې دا ایم یو کېږدا صحیح شو د کوم ایم یو دلسمه حصہ ده دا تلی و سایډ کې کېږدا دته به چې راخلو هایدروجن بوسا راخلې د تلی
بل سایډ کې کېږده. نو دا دوه چې کېږي بیلنس کېږي به، مطلب چې شي بیلنس به شي، یو سایډ به دروند نه وي. نو مطلب دا شو چې د هایدروجن ماس سوره شولو، د هایدروجن کوم ماس دی هغه چې برابر دی ای ایم یو سره کمپیر کړو کنه، یو ای ایم یو سره دی ماس بیلنس شو. لکه څنګه مو مخکې کیلو د اپلز والا غوکوس یو کیلوګرام سره د دوره اپلز والا ماس ایکوال راغلو. نو دغه مو چې دغه ماس ته 1 کیلوګرام وته یو بالکل انداز شي د 1 ای ایم یو سره د یو هایدروجن اټم ماس برابر راغلو. نو د یو هایدروجن اټم ماس په سوره وي، هایدروجن ماس ته سو ای ایم یو ده، یو ای ایم یو سره بیلنس شو کنه. نو د موږ هایدروجن ماس سوره ده 1 ای ایم یو. او کندې سه دویم اټم راخلي، دویم والا ماس مو کمپیر کوو سره. سپوز دلته د تلې کې مو چې واخستو یو سایډ کې زه راخلم هیلیم، د هایدروجن په ځای چې راخلم هیلیم اټم راخستو. نو اوس هیلیم به یو ای ایم یو سره نه بیلنس کیږي، که چې ته یو ای ایم یو مو کېږدولو نو چې وي طلب د هیلیم سایډ ته درنده به وي. او که دویم یونټ ورسره راخلو ټیک دی، دویم یونټ مو ورسره کېږدولو بیا تله دغه سایډ ته درنده ده، بیلنس نه شوه. دریم یونټ راخلو د کاربن 12 12مه حصه ټیک شو، بیا نه شوه بیلنس. سو کله څلور یونټ راخلو ټیک شو، نو دا تله به چې شي بیلنس بشي، بوت سایډ به چې شي لیول باندې به راشي بیلنس بشي. نو کله بیلنس شو نو دینه مو معلوموای شو چې د هیلیم ماس سوره ده 4 ای ایم یو ده، د هیلیم والا ماس سوره ده، هیلیم ماس ده 4 ای ایم یو ټیک شو. انداسې نور معلومو. لکه غاټ اټم به راخلو، سپوز مو چې راخستو اکسیجن. اوس اکسیجن ماس په څنګه طریقې سره فایند کړی دی؟ اکسیجن ماس یوې پلرې کې اکسیجن وشو، دویمې پلرې کې د کومه 12مه حصه دی د کاربن 12 یو یونټ راخله 1 ای ایم یو، دې سره نه شو بیلنس. دویم یونټ راخله دې سره نه شو بیلنس ټیک دی. دریم یونټ په پورټ کې ورسره دې سره نه شو بیلنس. نن داسې څو پرې کله څه 16 یونټس پورټ کې د تلې یوه سایډ ته 16 یونټس د ایم یو والا کله پورټ کې د تلې دویم سایډ کې، نو دا به چې شي بیلنس بشي، د تله به چې شي بیلنس شي. که 16 ناکام وي نو کوم سایډ دروند و د تلې دا سایډ هیویر و دینه. نو کله څه دغه 16 یونټس مو تلې بل سایډ کې کېږدولو نو دا چې شوه تله بیلنس شوه. نو مطلب د اکسیجن ماس سوره دی، د اکسیجن ماس دی 16 ای ایم یو 16 ای ایم یو دی. همداسې نور معلوموای شو. سپوز چې شي نایټروجن والا ماس معلومو، نو تل یوه سایډ کې به چې واچوئ نایټروجن، دویم سایډ کې ته ای ایم یو پورټ کوه، څو سره بیلنس کېږي. یو ای ایم یو پورټ کو نه شو بیلنس، دوه ای ایم یو پورټ کو نه شو بیلنس، درې ای ایم یو، همداسې څلور ای ایم یو مطلب اټامیک ماس یونټ اوسه پورې تله نه ده بیلنس. مطلب چې دا سایډ هیویر دی، دا سایډ چې دی اوسه پورې هیویر دی. نو مینز سو دا ای ایم یو برابر نه ده شوی اوسه پورې، مطلب دې سره دا سایډ چې دی هیویر دی. نو اوس موږ چې کوو نور ای ایم یو به هم پټ کوو. که څو ته څو شو 8 صحیح دی. کله دوه تنه لرې کا کله څو 14 نو دا کله 14 ای ایم یو ست کله تلې ته پټ کې دا سایډ کې دویم سایډ کې، نو دا تله به چې شي بیلنس بشي. مطلب دا چې د نایټروجن ماس څو برابر دی؟ نایټروجن ماس دی څو د کاربن 12 12مه حصه مو څو پرې راخستی دی 14 بار مو 14 ټایمز مو دا راخستی دی 14 ټایمز. نو ته مو چې نایټروجن از ایکوال ټو ماس اف نایټروجن سوره دی 14 ای ایم یو د اټامیک ماس یونټ دی ټیک شو. نو مطلب دا سوره اټمونو ماسز دی هغه مو څنګه طریقې سره معلومو؟ کاربن 12 12مه حصې سره کمپیر کوو، هغه ته ویلی شي ای ایم یو. نو اوس دغه 12مه حصه په کې سوره رسي هیلیم کې 4 ټایمز صحیح دی، څلور 12مې حصې برابر دی. مطلب دا څه هیلیم کې څو یونټس دي 4 ای ایم یو دی، هایدروجن کې سوره دی 1 ای ایم یو. همداسې موږ سره دلته په اکسیجن کې سوره راغلو دا هغه 16 یونټس راغلو صحیح دی 16 یونټس یا موږ 16 ای ایم یو یا دې دپاره شارټ استعمالیږي سمپل یو. څنګه لکه موږ یې د اکسیجن ماس سوره دی، اکسیجن ماس دی 16 یونټس صحیح شو. نو دغه ته چې یونیفاید ماس وتی څه وتیلی شي؟ یونیفاید ماس وتیلی شي
ٹھیک دی نو سره څو ډیفینیشن ته دوباره ریلیټیو اټامیک ماس ډیفینیشن څنګه دی چې د کاربن 12 دولسمې حصې سره مو آر یو اټم ماس کمپیر کو د ایلیمنٹ والا اخته سیلی شي ریلیټیو اټامیک ماس وتیلی شي. ها اټامیک ماس یونټ څه تیلی شي ډیفینیشن مو دا شی کوای شو 1/12 the mass of one atom of carbon 12 is called 1 AMU یا 1 atomic mass unit. مطلب کوم کاربن 12 دی هغه کاربن 12 دولسمه حصہ څه تیلی شي 1/12 حصې ته سیلی شي 1/12 حصې ته AMU atomic mass unit نه وتیلی شي او موږ سره 1 AMU برابر دی دی ویلیو برابر دی 1.67 ضرب 10 کی طاقت مائنس 24 ګرام برابر دی. صحیح دی نو دا به نیکسٹ ویډیو کې زه انشاءالله پریکټیکلی پروف کوم. سو 1 AMU د کاربن 12 یو اټم دولسمې حصې ویلیو مطلب د 1.67 ضرب 10 کی طاقت مائنس 24 ګرام څنګه برابر دی. ٹھیک شو بس نن دوپاره دا کافي دی.